نو ابن ابي لیلا د بادشاہ قاضي وو، داغه خلوه پټاخه وا. هغه ته یو مسله رااله، مسله ورته رااله چې جی سلور کسه ناستو داسې او مار راغی، مار په دې ډومبي سړي وروختو، د ځان نه ټېله کو، په دې دویم وروختو، د دویم چې ځان نه ټېله کو، په دې دریم وروختو، د دریم چې ځان نه ټېله کو، په دې سلورم وروختو امار، او دا سلورم اوچی چلو مړ شو. اوس سوال قاضي صاحب دا دی چې دا سلورم چې مړ شو د مار د چیچلو د وجې، نو د دې مړي دا دیت تاوان چې دی په دې دریو کسو کې پچا دی، دا پچا دی. ابن ابي لیلا ویلي چې تاسو خو تجربه وکړئ که دا تپوسو کوي لغونده چې دا تاوان پچا دی، ارتو پرتو بلګیش. ما یو خبره کړې وه چې زړه مې خولې له بیا راغی چې ابراهیم علیه السلام چې قرباني کړې وه دا ګډورې غوښې چا وخوړې. نه مې چېرته یو کالې ویلي چې په اور کې پروت هم د دې خلقو د لازه خطونه دي او د کم کم ځای نه جي غوښې چا وخوړې، غوښې چا وخوړې، غوښې چا وخوړې، مال غوښې ما وخوړې. که چا وخوړې خو چا نه پوښتنه وکړي، چا نه چې پوښتنه کوي. یو بزرګ ته ورغلي دي، هغه ورته ویل غوښې ټولې بجلیګر ملا وخوړې. خدای د ده ویل بیخ په دا خبره وباسه، هغه غریب هم تنګ کړی. اوس ابن ابي لیلا وایي چې دې دریو کې دا تاوان چې دی دا په دې دریم کس دی، ځکه چې دو ورو غورځولو په دې سلورم باندې او سلورم یې وخوړو، نو بس په ده دی فیصله شو. بادشاہ قاضي فیصله وکړه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا فیصله ورله چې ابن ابي لیلا ته د قتل د دیت دا مسله پیش و، هغه دا فیصله وکړه. الله اکبر. اوس د امام ابو حنیفه عمر علم بملا څوک مور راوړي او بیا به پیدا کی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایل چې الله دې رحم وکي په ابن ابي لیلا باندې، ډېره احفش غلطي په دې فیصله کې کړې. خلق وایي چې صاحب څنګه او زما دې ګوتو ته ګورئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته اوس د دې قیاس ته ګوره چې په دې ړومبي سړي د امار وروختو او د ځان نه ټېله کو، په دې دویم وروختو، دا دویم یې وخوړو که بچ شو؟ تاسو وایي ټول بچ شو. امام صاحب وایي چې دا دویم چې بچ شو نو دا ړومبی سړی خلاص شو، ټیک شو. دې دویم چې په دې دریم ورواچولو، دا دریم یې وخوړو که بچ شو؟ نو دا دویم هم خلاص شو. دې دریم چې په دې سلورم وروغورځولو، اوس خبره په دریم او سلورم کې ده. که دا سلورم سړی فی الحال ور اچولو سره مار چیچلی او دې مړي، خو تاوان به دا دریم سړی ورکوي. او کنه فی الحال نه چیچلی، سات پسې چیچلی، نو دا دریم هم خلاص شو. د دې سلورم خپله ګناه وه، دبم ځان نه ټېله کړی وی او غورځولی به یې. دا فیصله وه د امام ابو حنیفه. ابن ابي لیلا ته چې خبر راغی چې امام ابو حنیفه خو ستا فیصله رد کړه، هغه داسې وویلې، نو ابن ابي لیلا بادشاہ ته شکایت وکړو چې زه کومه فیصله وکم امام ابو حنیفه زما هغه فیصله رد کړي. نو بادشاہ امام ابو حنیفه ونیو، په جیل کې واچو. تاسو خیال راغی علماء اتقیا د دین دا خلقو. دا امام ابو حنیفه دی، کوته کې راغستی دي خلق په مکه معظمه کې او په اوږی دي او ورپسې راغله، ویل وجنو دی. ولی؟ ویل ته وایې چې فاتحه خلف الامام نشته. فاتحه خلف الامام یو باس دی په اسلام کې. اهل حدیث حضرات وایي چې
امام پسې ادرېږي نو الحمد بوایه. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې امام پسې به الحمد نه وي. نو دوی کوته کې راغستی دي او رااله په امام صاحب پسې چې ته امام صاحب ورته وی چې په دې لاس ولاته کې په دې لام کې علمی باس چې ده خو به بیا کوو چې دا لام کم لام ده. دا لا نفی ده، لا نهی ده، لا نفی جنس ده، لا مشابه بلیسه ده. لام خو په څلور قسمه ده. دا کم لام ده دا باس به بیا کوو. خو اوس دوی سره یو اجتهادي کار کوا. آلوی ډلې ته وی چې هلکه یو کار درته زه خو ستاسو ټولې ډلې سره باس نشم کولی. تاسو په ټوله ډله کې یو سړی منتخب کئ، یو چې هغه ما سره باس وکړي. که هغه وګټله تاسو ټولو به ګټلي، او که هغه بیلو ده نو تاسو ټولو به بیللي. ویلې ټیک ده. یو ملا یې پکې منتخب کو، وی صاحب دا به در سره باس کوي. وی که ده وګټله، وی مونږ ټولو ګټلې ده. او ویل که ده بیلو ده، ویل مونږ ټولو بیللې ده. امام صاحب صادر په اوږه واچولو روان شو. هغې ورته ویل ولې چېرته ځې؟ ویل تاسو په خپله فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشته. امام صاحب ورته وی تاسو په خپله فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشته. چې تا یو ځلې نیت وتړلو په امام پسې، خو د هغه الحمد ستا الحمد ده که نه؟ د هغه مونځ ستا مونځ دی که نه؟ تاسو خیال راغی؟ دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقلو، دا د هغه اجتهادو، او دا د هغه فیصلې وي. اوس به مور چرته راوړي او امام ابو حنیفه به هم پیدا شي. بله خبره ده چې زمونږ ملک کې دنیا ده او هر قسم خلق هم پکې دی. امام ابو حنیفه ته هم جاهل وایي، داسې خلق هم شته. تاسو خیال راغلی؟ یو بزرګو یو جنازه کې یو ځای شوي، نو ما ته وایي چې د امام بخاري رحمت الله علیه علم چې و هغه په کروڑها درجه په امام ابو حنیفه اوچتو. امام ابو حنیفه څه پیدا د امام بخاري په مقابله کې؟ ما ورته وی چې یو خبره تاته وکم، یو د کور مالکی او یو د کور خادمی. د کور صفائی او ټول نظام کور او نظام زندگی د مالک چې نوکر جوړه نکی نو مالکی جوړولی شي. امام بخاری دا حدیث راغونډون کې وہ پدے کے شک نشتا، لیکن پدی حدیث باندې پویول د قوم دا خدمت کا امام ابو حنیفه نو کړي. اوس به ټول امت مسلمه د دین پر رو ګدر نه پوهېده او په درک به نه وی چې په کوم طرف لاړ شي. په رو ګدر به نه پوهېده. د دې قرآن او د حدیث کل هم تفسیر په اشارت النص او دلالت النص او اقتضاء النص وغیرہ وغیرہ دا ټول دی ائمه مجتهدین کړي. کدا ائمه مجتهدین نه وي نن بستا د دنیا فیصله د اسلام چې وي پرو ګذر به سړی نه پوي. تاسو خیال راځي عزیزانو په منځ کې به تاسو دا مکمل ایمان وي چې زه هر عبادت چې ده اے الله هغه تا ته کوم، د عبادت قابل بل څوک نشته سوا ستا د ذات نه. دلته یو د کار ټکی واورئ، کوم شی چې عبادت وي هغه د غیر الله په نوم باندې منسوب کول دا کفر او شرک دی. مثلا
زمون د کورونو زنانا چرګ لاندې اگای گدي یولس اگای کی دي نیت داو کی چې دې کې دا یولس بچی چې روزي نو یولسم چې دې د یولسمې د ځوان دی نو هغه یولسم بچی چې دې هغه د یولسمې د ځوان په نوم باندې نظر کول دا حرام قطعی دی کدغه چرګوړه بیا چالالولو یا خړو علماء لیکي چې کوم شی د غیر الله په نوم باندې نظر شوی داغه خوراک د خنزیر نوم زیات پلیت ته یا زمونږ دی وطن کې دا عام رواج دی کمالاره واغستا نو ما د پیر بابا یو په نوم یو ګډ منلې لارای واغستا او ګډ لارای کې واچولو مرګري ځان سره کړو الته لاړو خړو داغه هم دا حکم وغیرہ وغیرہ نور تاسو دمرا نادان نه یې پی پويږي ذکر چې نظر چې د عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک ایاک نعبدو دا معنا چې اے الله زما ټول عبادت چې دي دا خاص تعالی رضی لفظ ایاک چې پراغله ده دا علماء نه تاسو کوي چې عربي دنیا کې ایاک لفظ صد پر راځي او بیا و ایاک نستعين دغه یا بیا مکرر شوه ده په نستعين باندې اے الله ز امدادم تا نه غواړم تا نه بغیر زما بل څوک امداد کوون کې شته نه بل څوک دی چې به زما امداد وکړي نوح علیہ السلام کشته جوړه کړه حکم ورته وشو چې کشته جوړه کا قوم دې تباہ کیږي د نوح علیہ السلام عمر 150 کالو 900 کال قوم ته تبلیغ کړو 900 کال او په 900 کال کې د یو کشته کسان مسلمانان کړي د یو کشته چې اخر 900 کال پس تنگ شو نو قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدایا د زمکه په سر لوټم لاندې باندې پرې نه دی نو عزیزانو طوفان پر راغې دسی طوفانو چې د اسمان نه به یو ساس کې د کوهی تور غرم را پریوتو زمکه به د لاندې نو برا خټکولی او اسمان به د پاس نه راورولی نوح علیہ السلام چې په کشته کې سور شو یا الله څوکم الله ورته بسم الله کا نو دا الفاظ وی چې بسم الله مجرها و مرساها بسم الله مجرها و مرساها ان ربي لغفور رحیم شپږ میاشتې هغه کشته په اوبو کې و او د قوم چې د کشته جوړول نه د قوم څه کول دا سکه دا کشته جوړوم ان قریب یو عظیم فت پتا سره روان دي ناغي به یو بل لټېلې ورکړي دته وګور فتره روان دي د په کشته کې مونږ بغیر کیږو اوس تاسو لک سوچو کوي هغه د نوح علیہ السلام د زمانه د کافرو په دین پورې د مسخري منظر اوسم شتا اوس چا چې د وی سی آر 61 پلاس کې نیولې یو روان کړي ټلویزیون په وګي خي او روان کړي او فرض کا ما غوندي اناړي مولا وګوري چې دا د دې بدوي نو په یو بل لټېلې ورکی چې مونږ خدا شي په وګي خي ده ناشته دا مخالف ته ما تاغه د نوح علی السلام د زمانه هغه د کافر بچی را یاد چې زدا حرامیانو ګورم کایدا څه کنه فی الحال دا قوم
د هغه خلقو منظر دی چې طوفان راغی او دی اوبو واغسته او د پړسېدلو چنډخانو په شان اوبو د پاسه ګرځېده. نوح علیہ السلام وی یا الله دوی خو مونږ پورې خان دي چې دا کشته جوړو. الله ورته ووایا چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغوندې وخاندئ بیا به ډېر جاړئ، داسې به جاړئ چې ستاسو جړا به بیا څوک رکاولی نشي. دا ننم هغه بدبخت قوم دی. د دې منځ د پاره انتخاب د الفاظو پیغمبر په کوم شان کړی دی او کوم الفاظ په دې منځ کې منتخب کړي دي. 13 جمعه باندې ایاک نعبدو باندې ما تاسو ته سارس کړو، ځکه چې دا سورته فاتحه چاته چې الحمد وای دا په هر رکعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ضروری کړی ده. علما لیکي چې دا سورته فاتحه چې دا داسې سورت ته چې ټول قرآن اجمالی طور په دې سورت کې پروت دی. ټول قرآن اوس ټول قرآن اجمالی طور په دې سورت کې څنګه پروت دی؟ نو عزیزانو هغه علماء بزرگان د دین په دې پوهیږي، تاسو په ځنه شم پوهیږئ. واسی یو مثال درته وایم. یو عالم سوال وکړو په طالبانو باندې چې د دې جواب وکړي. طالبانو ویل صاحب وایا تاسو به دا خوند لیدلی نه چې استاد څه وخت کې درس کوي طالبانو ته، خو چې استازم خو استازي مشفق استازي او الله پاک ولا فصاحت او بلاغت ورکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ناستم چې هغه پیریډ یو غنټه یا نیمه غنټه د دنیا بادشاہ داغه د یوې غنټې په خوند باندې قربان شو. کم خوند چې په هغه درس کې وی او د استاد او د شاګرد په هغه سوال او جواب کې وی، کله کله په کې خوشتبی موشي. طالبانو باندې سوال کوي استاد چې د دې جواب وکړي چې رفتم بسوی صحرا دیدم عجب تماشا، دریا درون کشتی کشتی درون دریا. رفتم بسوی صحرا دیدم عجب تماشا، دریا درون کشتی کشتی درون دریا. وی صحرا تلاړما یو عجیبه تماشا می ولیدا، دریاب می په کشتی کې ولیدو، کشتی می په دریاب کې ولیدا. طالبان حیران شو، استادو هم حیران یی چې دریاب په کشتی کې څنګه؟ او دریاب خو عظیم شی، کشتی په دریاب کې نو دا خبره خو ټیک ده، لیکن دریاب په کشتی کې دا د طالبانو په عقل کې نه راځي. استاد ورته وایي چې سوچ وکړئ خو ټول طالبان عاجز شو چې حضرت دا جواب زمونږ په سمجھ کې نه راځي چې رفتم بسوء صحرا دیدم عجب تماشا، دریا درون کشتی کشتی درون دریا. هغه ورته لوي د خدای بندگان سارا تتلو ما د یوونی لاندې مې یو سړی ولیدو نو پر رحیل کې قرآن خو او هغه لستو. نو قرآن نه عظیم دریاب بل چرته دی، یو عظیم دریاب ذکر دی قرآن چې تر قیامت پورې به د قرآن نه نوادرات او عجایبات روزي او خلاصيږي بنا. اوس په دې تاسو څه پوهیږئ؟ اوس یو
ریسرچ شروع ده په امریکا کې او په جرمني کې